بایزید بستامي رحمه الله هغه مور ته وویل چې یاره بس زه دا ما مکمل وقف کړ الله ته بس زما نه لاسونه ووینځه. مور ورته ویل ټیک ده. بس دی د کور نه ووتو او دی لاړو 12 کاله په ځنګلونو کې او په خانقاهانو کې یو ځای او بل ځای بس د الله ذکر کې ځان مشغول کو. 12 کاله د الله په ذکر کې ځان مشغول کړو. 12 کاله بعد په هغه کلي باندې تېرېږي نو کلي ته راغی او د شپې ټایم دی. دی کېناست د ور مخې ته ودرېدو او چې څنګه یې ور ډبو نو سوچ یې راغی چې یاره کېدی زما مور دی زما مور مونځ ته ولاړې اصل چې هغه تکلیف کې واچوم زه د دې وجې نه هغه ور ونه ډبو او کېناستو. سخته یخني وه. تهجد ټایم راغی د بانګونو لږ مخکې مور راپاڅېده او ولیدل چې زمونږ د کور نه اوبه بهر ووتې نو بیا ور وډبو چې څنګه یې ور وډبو نو مور ورته اواز وکړو بایزید راغلی نو ده ورته یې او چې زه رالم مور یې ورکولو وکړو دی کور ته ننوتو. دی مور تپوس کوي چې تا ته څنګه پته ولګېده چې ما ور وډبو. هغه ورته وایي بچې ما ته پته وه چې د دا ټایم یې ستا نه علاوه نور څوک ور نشي ډبولی او تا چې په کوم انداز کې ور وډبو داسې انداز زمونږ په دې ټول دنیا کې به داسې انداز اپناونه کي. نو یو طرف ته بایزید مور او بل طرف ته بایزید بستامي رحمه الله. نو هغه مور چې کله هغه ولیدو نو ډېر سخت خفه شو ډېر چاته پریشان و زما بچي تلې څنګه و دا راغی څنګه لوی ویښته و دا څنګه کپړې و دا څنګه حالت. نو لاس یې اوچت کړو وي خدای تعالی خو ما زوی درکړی او 12 کاله یې تاسې پرې کړل او نن خو هېڅ جوړ نه شو. بایزید بستامي رحمه الله په خپله باندې فرمایي چې ما 12 کاله په ځنګلونو کې تېر کړل په خانقاهونو کې ما تېر کړل ما ته هغه دروازې نه وې کلاو شوې کومې چې ما ته زما د دې مور دعا په وجه باندې کلاو شوې. نو اصل څیز دا د مور پلار دعا